آج کی یہ پریس کانفرنس قومی جرگہ تحصیل بریکوٹ کی طرف سے موجودہ بجلی اور پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف احتجاجی پریس کانفرنس ہے۔ قومی جرگہ تحصیل بریکوٹ ایک غیر سیاسی فورم ہے۔ علاقے کی مسائل حل کرنے کے لیے اپنے قیام کے وقت ہی سے حکومت وقت کے سامنے مسائل پیش کرتی ہے۔ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے چند مسائل پیش کرتے ہیں۔ حکومت نے مہنگائی میں پسی ہوئی عوام پر بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ظالمانہ اور ہوشربا اضافہ کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ریلیف نہ دینے کے بجائے اس ظالمانہ اقدام کو واپس لے لے۔ تحصیل بریکوٹ میں بجلی کی صارفین کا بڑا مسئلہ اوور بلنگ ہے۔ بر وقت میٹر ریڈنگ نہ لینے کی وجہ سے اضافی بل بیچتے ہیں جو صارفین کی بس سے باہر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایس ڈی او بریکوٹ سے لے کر ایس ای اور پیسکو کے چیئرمین کے سامنے اوور بلنگ کا مسئلہ پیش کیا ہے، لیکن وابڈا کے ذمہ داران خالی اسامیوں پر تعیناتی نہ کرنے کا بہانہ کرتے ہیں۔ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ خالی اسامیوں پر جلد از جلد تعیناتی کی جائے تاکہ عملے کی کمی کا بہانہ ختم ہو جائے۔ جب تک خالی اسامیوں پر تعیناتی نہ ہوئی ہو، وابڈا کے بلنگ سیکشن کو ہدایت جاری کرے کہ اوور بلنگ بالکل نہ بھیجی جائے، ورنہ قومی جرگہ تحصیل بریکوٹ عوام کی قیادت کرتے ہوئے اوور بلنگ کے خلاف تحریک چلائے گی، جس کی ساری ذمہ داری وابڈا حکام پر ہوگی۔ محکمہ مال سے متعلق چند مسائل اور ابوہا ہائر سیکنڈری اسکول کی نکاسی آپ کے مسئلہ کے بارے میں ڈی سی صاحب سواد سے ملاقات کی۔ جناب ڈی سی صاحب نے مسائل کے حل کے لیے اے سی صاحب تحصیل بریکوٹ کو ہدایات جاری کی۔ ہمارے مسائل حل کرنے میں خصوصی دلچسپی لینے پر ڈی سی صاحب سواد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں قومی جرگہ تحصیل بریکوٹ پریس کلب کے ممبران اور ارکان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ قومی مسائل پریس کے ذریعے اعلیٰ حکام اور حکومت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رانجی دی والا باندې چې لکه اوس فرض کا حکومت ستا تاسو دوه لاړې هم هلته لاړې، دې باوجود هغوی په خپل دغه باندې نظرثاني نه کوي، بیا به ستاسو څه لایانه؟ مونږ به د دې په باره کې به مونږ ټول آل پارټیز کانفرنس راغواړو، دا مسله به هغوی ته ږدو، د هغې دپاره به یو کمیټي جوړو، هغوی چې څه لایم عمل تیار کو نو مونږ به په هغې کې مخکې او خلک به راپسې او مونږ به د دې خلاف کوو۔ قومي جرګه چونکې تحصیل بریکوټ یو غیر سیاسي فورم دی او دا دلته کې یو ایکشن کمیټي دی، دلته کې څه مسایل دي د هغې باندې ستاسو ښه نظري او هر وخت په د موټروی په حواله باندې چې دی په ټول سوات کې دغه ونه شو، صرف په تحصیل بریکوټ کې هغوی چې 17 کیلومیټر روډ د تحصیل بریکوټ پورې جوړو، په دغه حواله ستاسو څه؟ په دغه حواله باندې چې زمونږ نه څومره یعنی هلې ځلې کېدې نو هغه مونږ کړي دي، انتر د مشتاق صاحب پورې سینیټر مشتاق صاحب هغه مونږ راغوښتی دی، دلته پروګرامونه هم پې کړي دي، په سینټ کې هغه دا مسله اوچته کړې ده، اوس هم مونږ د دې نه قلار نه یو چې څومره زمونږ نه کېږي نو مونږ به انشاءالله د دې مذمت کوو۔ اورېدو کې راځي چې یاره دلته خو بهرحال آلریډي مونږ ته چیک پوسټونه شته هم، خو داسې دی چې یاره بیا دا چیک پوسټ چې دی دا مزید مضبوطی او لګوي، په هغې سره خلکو ته ډېر زیات تکلیف وي، لکه څنګه چې د یو نه په دغه حواله قومي جرګه دا هم یوه قومي مسله ده او دا د ټول سوات او د ټول ماله کنډویجن مسله ده
په دې باندې به مونږ ټول مشاورت کوو. کومه خبره چې د عوامو په مفادو کې د هغې به حمایت کوو، او چې د عوامو په مفادو کې نه وي نو د هغې به مونږ چې دی نو مرسته نه کوو. په ریونیو ډپارټمنټ کې لکه په تحصیل کې یو ډېره لویه مسله ده، د خلکو انتقالونه نه کېږي، وراثت نه کېږي. په هغې باندې موږ هم ډېر خپل کوښښونه وکړل، خو د قومي جرګې له طرفه موږ وایو چې په دې باندې تاسو خپل کوښښ کړی که نه. پرون مونږ په دې باره کې چې دی د ډي سي صاحب سره ملاقات وکړو، او د ډي سي صاحب مونږ شکریا ادا کوو. مونږ چې ورته کم درخواست او کم نکات لیکلي وو، تاسو چې کم تپوس وکړو هم دغه مسایل ول. هغوی چې دی اے سي صاحب ته هدایت هم وکړل، ټلیفون یې ورته زمونږ د مخې هم وکړو، او هغوی وی چې دا به مطلب دا دی چې څومره مسایل دي نو دا به انشاءالله زر تر زره حل کېږي او دا کار به شروع کېږي. د دې اور بلې او د دې یو خو لکه تاسو وکتل چې یاره په دې میاشت کې خاص کر په دې بله میاشت کې د ریډینګ چې دی نو هغه 10 ورځې وروسته اخلي. نو په دغه حواله تاسو لکه چې دا کم از کم په ډېر ډلي نو هغه بله میاشت پکې هم نه کړي، نو په خلکو پسې بل چې سیوا راځي نو هغه لکه د 40 ورځې بل هره پیره په پسې راځي. نو په دغه حواله تاسو د اے سي سره پرون چې مونږ د اے سی صاحب له لاړو، اے سی وابډه ایکسیان ورسره هم ناستو، هغوی مونږ ډېر ښه ویلکم وکړو، او دا خبره مونږ ورپسې بیلونه وړي ول، هغه مو ورته وښول چې دا کېږي. هغې وی چې مونږ ستاسو په دغه کې خو ډېر احتیاط کوو، دا نه کوو، خو آینده دپاره به د دې نه نور هم مونږ وی که فرض کو تاسو میټر ونه ګورئ، میټر ریډر یا سټاپ کمی دی د سره، نو تاسو ایوریج چې دی په سړي پسې دغه بیایئ، داسې نه چې مطلب دا دی دا جمع شي او د هغې نه بیا مطلب په لکونو روپۍ جوړ شي. نو دا هغوی زموږ سره د دې واده وکړه چې انشاءالله دا به نه کېږي. یو پکې بله دي دا مسله ده چې لکه اوس دوی د 100 یونټو مخکې پیسې لګې وې، بیا به د 200 ډایرکټ زره ورکوي. لکه تاسو که بیلونه راوالی که ما چې بیل وکړو نو په 28-30 روپۍ باندې یونټ ډایرکټ لګوي. مخکې به د اولني لږ ارزان بیا به ګران. نو په دغه حواله باندې هم خصوصي تاسو که دې دغه راوالی دغه وګورئ، تاسو په دغه حواله باندې مونږ ورته د دې متعلق دا وایي چې باید د 500 یونټو پورې خو چې دی تاسو کم نه کم شرحه لګوئ، د دې نه اخوا که بیا تاسو زیاتوئ نو صدر صاحب دا راته ووایي چې قومي جرګه د تحصیل په ریپورټ یو داسې فورم دی چې په دې کې د مختلفو سیاسي پارټو مشران هم دي، ورسره دلته کې یو ډېر بااثره خلک هم په دې قومي جرګه کې دی. په ریپورټ کې د کیمیکل روپۍ خرڅېږي چې د کینسر شره چې دا هغه هم د حد نه واقع ده، سره د دې چې دلته کې د منشیاتو یا نور داسې اکټیویټیز کېږي، نو د قومي جرګې په هغې کې موږ ته څه رول چې دی په نظر راځي. مخکې چې کومه قومي جرګه وه نو هغوی به په دې کې کردار ادا کوو، د منشیاتو خلاف به یې فورم کوو، داسې که دلته یو بازار کې به خراب شی خرڅېدو د هغې خلاف به یې فورم کوو. نو تاسو په دغه ځای کې ولې مسټیک دی، ولې ناکامي ده؟ مونږ په دې کې ملاقات د اے سی سره کړی دی د منشیاتو په باره کې، بلکې بعضې وخت کې ورته مونږ نشاندهي هم کړې ده، او نن زمونږ ستاسو د دې پریس کانفرنس نه وروسته د اے سی صاحب سره زمونږ ملاقات دی. دا زموږ دا کم ملګري چې راغلي دي نو زه به دا خبرې به سره مونږ وس ډسکس کوو، او د دې متعلق بنګ هغه ته وایو چې سخت ایکشن والي. د دې به چې مونږ د اے سی صاحب سره خبره وکړو، اے سی صاحب که دا مونږ دا کار ختم کړو خو ټیک ده، ګینې بیا به مونږ مخکې دغه کوو. دلته کې ګرانټي او ګډ رول جوړېږي چې په ریپورټ ته دا وخت کې د مختلفو ډسټرکټونو نه خلک داخل شوي دي، چې په هغې کې د پولیسو فیګر دا دی چې په شګه او باباجي بابا مقلا او سوری کنده کې دنیا کیسونه ټریس هم شو، جرایم پیشه خلک دغه شوي دي. آیا د ریپورټ آبادي چې دا د 1,35,000 نه واخلې ده او دا جرایم پیشه خلک چې سبا تاسو خلکو نظرونه ورکړي دي کرایداري ایکټ باندې هم عمل نه کېږي، دا به د راتلونکي نسل دپاره څومره خطرناکې به دې باندې تاسو څه غور کړی؟ په دې کې چې مونږ وخت په وخت باندې د ډي اس پي صاحب، ایس ایچ او صاحب، بلکې د ډي پي او صاحب پورې مونږ دا خبره هغوی ته کړې ده، او هغوی مونږ له د دې ښه مثبت دغه راکړی دی، او که ضرورت وي نو بیا به مونږ د هغوی سره دا خبره ډسکس کوو چې دا خلک مطلب دا دی دلته نه پرېږدي، او بلکې چې څوک راځي د هغوی اندراج کېږي او د هغوی مطلب دا دی چانبین کېږي. رنجي یو تاسو ډېره مننه کوو، شکریه ده کوو چې تاسو د سیاسي دغه نه بالاتر د قومي جرګې په حیث باندې اواز وشد کوو، دا یقین دې قابل ستایش دی، اپریشیټ کوو.
او دلته دین هټ کر بزو د موضوع بل او کېږه ماین کوئی بنا د کې اپ ټاپک ته وطني کم چې پروګرام دی هغه د یقینا چې د بجلی د مهنګای او د هغې د اوربلینګ په لحاظ باندې خو دلته څنګه چې زموږ سره دی وایي سر باچا خان چېرې یو خو د کم چې د کرایدار دی یو دغه ډېر زیات د منشیات فروش د ایشو ډېر خطرناکه ده کم چې د پی د ایشو ډېر زیات په بریکوټ کې عام شوي ده دلته عام پی نشته کم چې اویلیبل کېږي د مضافاتو نه یا د هغو نه اوس ګانجي ډول نه یو ډېر سنګینه مسله ده یو خو دا کم چې ذرایع وایي چېرې اوس په نیرس ډیز کې به د نږدې ورځو کې اوس چیک پوسټ باندې به آرمي دوباره تعینات کېږي چېرې آرمي به په کم چې مانیا چیک پوسټ کې بالګې دی او یا لنډکۍ چیک پوسټ دی ګوړه چیک پوسټ دی باغې او باقاعده آرمي تعینات شي نو سیم سیچویشن به هغه بیایي ولسي پاڅون یا مختلف تنظیمونه چې د هغوی باقاعده غندنه هم کړې ده او سورسز چې وایي چېرې دا به اوس په نیرس ډیز کې به دا کېږي یو دغه راته واضح کړي چې ستاسو د قومي جرګې به د هغې په حوالې باندې سره د عملي دویمه دا چې کم دلته منشیات چې دي هغه د حد نه ډېر زیات شوي دي مطلب د لکه هر کوڅه وګورئ ټیک د پولیس خپل عمل دخل کوي خپل الیکشنز به کوي خپل چاپې وي هر څه چې کوي خو چې کم اکسیسیبل کسان دي یا چې کم هغه خرڅوونکي دي هغوی ته هغوی لاس نشي اچولی درېیمه او ټول عام پوینټ چې دا دی چې کم چې د موټروې دا خبره ده هغه ټول کسان په کې ناست سجاد خان ناست دي هغې ډېر به خبره دی ډېر د هغې په باره کې څه وشو د هغې هم قوم اورېدل غواړي چېرې د قومي جرګې د هغې په حواله باندې څه کردار دی نو اول نمبر خو دا کومه خبره چې تاسو وکړه چې د چیک پوسټ ما اوس معلومات وکړو دا چیک پوسټونه چې دي نو هغه دا دی پرون چې د ډي سي سره کوم میټینګ شوی دی د آل پارټیز نو هغوی ټولو پارټو والا په دې باندې چې دی دغه کړی دی نو هغوی ورته دا ویلي ډي سي صاحب چې دا به د پولیس چیک پوسټ دا به د آرمي چیک پوسټ نو او د هغې ورته هغه چې دی دلایل پیش کړي دي چې دا مونږ ستاسو د خیر ښېګړې دپاره مطلب دی دا دغه کوو نو هغوی ورته هم دا ویلي دي چې یاره که دا واقعي داسې د هغوی د چیک پوسټونه چې مطلب دا دی په هغې کې تنګول نه او دغه نه نو ټیک زمونږ ته قابل قبول دي که د دغې نه اخوئ نو بیا به د هغې خلاف دغه کېږي خاګرانجي دا اخرنی سوال دی چې دا موټروی چې کم په زریز ځمکو ځي نو د دې سواټ انحصار چې دی په ټوریزم دی او ورسره په زراعتو دی آیا ستاسو د خلکو دا جایدادونه چې نیم شي ستا رور هغه طرف ته شي او تو دې خوا شي او 18 فوټ چې دی په تاسو روډ اوچت شي نو دا منصوبه خو روانه ده نږدې ده په دې کې ستاسو د طرفه داسې څه مفید عمل نشته او خان لالا چې دی بله ورځ د وزیر د مخې دا سوال پورته کړی و نو آیا د وزیر صاحب دا خبره چې دا کارآمد ده په دغې به عمل وشي که نه داسې بې بنیاده خبره ده دا چې د ډېرې لویې سطحې خبره ده په دې کې چې دی نو مونږ ډېر ایفرټس کړي دي او لګیا یو کوو خصوصا ما تاسو ته په مخکې مو وي چې د مشتاق احمد خان سینیټر صاحب په ذریعه باندې چې هغه په دې کې بالکل هر وخت هغه په دې کې لګیا دی په سینټ کې او هغه دې له کمیټې هم جوړه کړې وه د دې ځای نه ولا خلک هم بولي ول او هغوی ورته هغه ټول تحفظات پیش کړي نو د دغه حده پورې مطلب دا دی د دې نه څو قلار نه دي د اخري وخته پورې به مطلب یې په دې کې د دې دغه به کوي چېرې دا د قوم په مفاد شي درنګ جهان یو اخرنی لومړی دا دی ګرانجي چې د بریکوټ هسپتال چې دی که نه دي هغې کې د ټول نه غټه ستونزه دا ده چې بریکوټ هسپتال سره یو ډېر غټه لوی خبره مخې ته ده چې یو ان آی سي لیکلی کېږي بل د فون نمبر لیکلی کېږي زه پرون تللی یم ما ته ما خالي یو 15-20 کسانو باقاعده کالم کړی و په دې باندې زما یو ریکویسټ دی تاسو باقاعده ډي سي سره ډي ایچ او سره ایم ایس سره باقاعده میلاو شئ یاره ما خالي چې مور دین 500 کسان باقاعده په قطار کې ولاړ دي چې کله اخرنی کس راځي نو ما خالي یو نیمه بجې ټایم به تللی او ځانه ته به ټایم میلاو نه شي نو د دې لپاره یا کسان ډېر کړي یا کم کونسلران دې پګار یې چېرې هغه په هغې باندې ولګوي کم چې کونسلران راغلي دي خبره که ولنډیر هغو کار کوي نو دونه چې ډسکونه به زیات شي خلکو ته ډېر په ټایم باندې چټۍ میلاویږي په دې هغه لږ اکشن پکار دی انشاءالله په دې کې به مونږ ډېر زر د ډي ایچ او صاحب سره ملاقات وکړو او د دې به هم انشاءالله څه دغه درنګ جهان مننه د قومي جرګې ډېره شکریا دا سوالونه ځکه ډېر شو بریکوټ بل څوک مفید مشر نشته ځکه قومي جرګې نه دا سوالونه پورته شو ډېره مننه